د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قرآن یادول. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ په هغه جلیل القدر صحابو کې دی چې په خپل زمانه کې لوی عالم او لوی مفتی شمارلی شو، خصوصا د فرایضو یعنی د علم میراث ماهر وو. ویلی شي چې مدینه منوره کې فتوا، قضا، فرایض، قرات کې د شمار په اوچتو حلقو کې وو. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، مدینه منورې ته یې تشریف راوړو، نو هغه وخت کم عمره بچی وو، د 11 کالو عمر یې وو. په دې وجه باوجود د خواهشه ابتدایي جنگونو یعنی بدر وغیره کې ورته د شرکت اجازت ونه شو. د هجرت نه 15 کاله وړاندې د 6 کالو په عمر کې یتیم شوی وو. نبی علیه السلام د هجرت نه پس مدینه منورې ته ورسېدو، نو څنګه چې نور خلک خدمت کې حاضرېدل او د برکت حاصلولو دپاره یې بچي هم ځان سره راوستل، زید رضی الله تعالی عنہ هم خدمت کې حاضر کړی شو. زید رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله زه د نبی علیه السلام خدمت کې پیش کړی شوم، نو عرض ورته وشو چې دا د قبیلې نجار یو هلک دی، ستاسو د راتلو نه وړاندې د 19 سورتونه د قرآن پاک یاد کړي دي. نبی علیه السلام د امتحان دپاره ماته د ویلو ارشاد فرمایو. ما ورته سوره کاف واورو. نبی علیه السلام زما لوستل خوښ کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې به کوم خطونه یهودیانو ته لیږل، هغه به یهودیانو لیکل. یو ځل نبی علیه السلام ارشاد فرمایو چې د یهودیانو په خط و کتابت زما تسلی نشته چې چرته غلط لیکل ونه کړي. ته د یهودیانو ژبه زده کړه. زید رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه په 15 ورځو کې د هغې په عبراني ژبه کې عامل شوم، او دې نه پس چې به کوم خط هغې ته تلو، هغه به هم ما لیکو، او کوم چې به د یهودیانو نه راتلو، هغه به هم ما لوستو. یو بل حدیث کې راغلی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما ته بعضو خلکو ته په سوریاني ژبه کې خطونه لیکلي وي، په دې وجه ما ته یې د سوریاني ژبې زده کولو ارشاد فرمایو. ما په 19 ورځو کې سوریاني ژبه زده کړه.